أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون دلیل انا سلورم شکوا تاسو ما ویلیو چرا دا اوله حصہ ختمیږي او داغه په خاتمه کې 15 شکوې ذکر کړي شکوې معنا اقوال شنیعه شکوې معنا اقوال شنیعه عورت پاره باندې او دا سلورم قول سلورم قول دی ویلي اتخذ الله ولدا الله د ځان د پاره زوی جوړ کړي دي دغه عیسایانو ویلي چې عیسی علی السلام د الله زوی دی او يهوديان ویلي چې عزير علی السلام د الله زوی دی قالت اليهود عيسى ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله عيسى علیہ السلام د الله زوی دی وقالوا اتخذ الله دی بویلی جوړ کړی دی الله د ځان لپاره ولدن زوی سبحانه پاک دی الله بل له بلکې د الله لپاره دی ما فی السماوات سچ اسمانونو کې دی ولرد او پزمکا کل له قانتون دا ټول د الله لپاره دی تابعدار دا ټول د الله لپاره تابعدار دی الله حاجت نشته دی ولدت بدیع السماوات عجیبا پیدا کونکي د اسمانونو ولرد او د ځمکې بدیع ویل کېږي من غیر مثال سابق چې دې مخکې ماډل نمونه نقشه دا موجود نه و او الله دا اسمانونو او ځمکې پیدا کړو بدیع السماوات عجیبا پیدا کونکي د اسمانونو او د ځمکې واذا قضى امرا ماده د قضا په قران کې شپږ ځله ذکر دی او امر لفظ 144 او د قضا مختلفي معنی دي تقریبا لس معنی کتابونه لیکلي دي اوله معنا د قضا اراده لکه دې کې دا معنا ده وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا کله چې اراده وکړي او امر قضا په معنا د اراده دیمه معنا اعلان قضا په معنا د اعلن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضا اعلن اعلان کړي د استعرب دریم قضا امر تکوینی څنګه یو حکم د الله دی څلورم قضا پورا کول قضا دینه قرضه پورا کړل او یو په پنځم په معنا د مقررولو سره شپږم قضا په معنا د حکم شرعي لکه قاضي چې کوم فیصله کوي هغه څه کوي حکم شرعي او قضا په معنا د ادا سره قضا په معنا د ادا او قضا په فیصله د مرګ فلما قضینا علیه الموت فیصله مې د مرګ وکړه او قضا نفاذ د حکم نافذ کول او قضا په معنا د پیدائش
پیدا کړو فقضاهن 7 سماوات پیدا کړو اسمانونه دا لسمانی د قضا دی فإنما يقول له كن فيكون اذا قضا اذا اراد کله چې اراده وکي امرن د یو کار فإنما يقينا يقول له هو اذا امر تا كن ہو جا پیداش فیکون بس هغه پیداش دلته یو تحقیق دی دا اگر چې تانوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی او به لیکلی دی چې دا د فلسفه سره چې شوقي دا غوی د پاره مې لیکلی دی او ضروری نه دی یو دای لیکلی دی چې امام شافعی سے وایي چې الله لفظ د کن نه وایي د کن مطلب سرعت ترتب د مراد په اراده سرعت ترتب د مراد په اراده یعنی چې کوم اراده وکي الله فورا هغه مراد وشي داغینه تعبیر شوی دی په لفظ د کن سره یعنی لفظ د کن وای نه بس هغه اراده ده څه ده امام شافعی سے وای هغه اراده ده او اراده نه تعبیر په لفظ د چا سره شوی کن سره شوی دا هغه شرقایت کې کوم مسله تاسو ویلي تکوین دا مستقل صفت دی او کن نه دی احناف دا مستقل صفت دی او نور علماء وی چې نه دا مستقل صفت نه دی دا اراده ده اراده نه تعبیر شوی دی په لفظ د کن سره امام صاحب وی چې نه اراده ځان له د الله صفت دی او کن ځان له دی اراده چې وکي د دغه اذا اراده اذا قضا بمعنی د اراده کړه اراده وکړه ايقول له کن بیت پیدا شفیکون هغه پیدا شي نو الله لفظ د کن وای خو حاجت یو ته نشته دی دا یو تحقیق دویم دلته بل دی چې دا لفظ د کن قدیم دی که حادث که قدیمی بیا خو دا ټول کائنات قدیم شو او په لفظ د کن حادث وي بیا دې لپاره بل لفظ پکار دی تسلسل بلازم شي لفظ دا کن کا قدیم ہوئے دا ټول کائنات به بیس شي دې ټول کائناتونه تعبیر شوی دی په مکون سره کن قدیم شو نو مکون هم قدیم شو نو قدم د عالم دا ټول کائنات قدیم شو که حادث وی دې لپاره به بل لفظ پکار دی تسلسل بلازم شي جواب لفظ د الله قدیم دی البته تعلق د مکون سره حادث لفظ د الله قدیم دی او تعلق د مکون سره څه دی حادث دی او دا تعلق یو نسبت دی لا موجود او لا معدوم دی دا تعلق یو نسبت دی نه بخبل موجود دی او نه بخبل معدوم دی لکه دا علو ارتفاع علو او ارتفاع دا نه موجود دی لکه دا صفت د دې چت دی او معدوم هم نه دی ولی معدوم ځکه چې اشاره او تکیږي لکه دومره اوچتوالی لکه ارتفاع او علو دا نه موجود دی او نه معدوم دی دا دویم تحقیق شو دریم دا دی چې دا الله لفظ د کن وای دا څه ته وای یو شی ته وای هغه موجود دی نو بیا خو تحصیل د حاصل راغی او هغه معدومی بیا خو خطاب معدوم ته راغی الله یو شی ته وای کن هو جا او هغه موجود دی نو څه راغی تحصیل د حاصل او هغه موجود نه نو بیا خطاب معدوم ته راغی جواب دا دی چې موجود دی په علم د الله کې او په خارج کې
معدوم دے موجود فی علم اللہ نو مجهول معدوم تا خطاب رانا دے او معدوم فی الخارج نو تحصیل داصل رانا دے ان یقول له کن فیکون وقال الذین لا یعلمون دا پینزم شکوہ دا اویلی با کسانو لا یعلمون چی نپویدلو اے الیہودو دین مراد یہودین دی لولا یکلمنا اللہ ولی اللہ من سرا برائی راز خبری نکی اللہ من سرا ڈاری خبری نکی او تأتینا آیتن یا پیش کی منتا یو معجزہ چکم منگا غوارو مراد معجزینا اغا معجزہ مطلوبہ چکم زمنگا فخی او تأتینا یا پیش کی منتا آیتن اغا معجزہ چکم فخی کذالک قال الذین دغشانتی ویلیوا کسانو من قبل چدوین مخیو مثل قولیهم پشاند خبرو دوی دا چوکو دا عربو لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم دا قرآن یو مالدار سڑی باندی ولی نازلی دو چی دی غریب دا قرآن ملوش قال الذين كذلك دغشانتی قال الذين ویلوا کسان من قبلهم چدوین مخیو مثل قولهم پشان دا خبر دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی زلون دوی قد بینا الآیات یقینا وضاحت سرا ما بیان کردی آیاتنا لقوم یوقنون دا قوم دا پارچ یقین کئی انا ارسلناکا تسلید نبی علیہ السلام دا پارا یقینا لگلے دے ماتا لرے پیغمبرا بالحق پا حق سرا بشیرن زیر ورکون کے د جنت و نذیرن اویرون کے د جہنم لا یا نذیر خبر دینے والا مطلق خبر ورکون کے ولا تسلو تانا بتپوس ونشی عن اصحاب الجحیم د جہنمین و پبارکی زکتا اخبر زمواری سر ترسولی دا چی تبلیغ دے کنمانی آغا استاد وسکار ندی ولا تسلو تپوس بو نشدتانا عن اصحاب الجحیم د جہنمین و پبارکی لفظ د جحیم قرآن کی بنزی زل راغلے دے ولن ترضا اس کلبا خوشحال نشی عنک الیہود و دتانا دا یہودین ولن نصارا او نیسایانو حتی تتبع ملتهم تردی چی تتابدار جوڑ شد دوی دا دین ذکر دا ملت 15 بار راغلے دی عجیبہ آیات تی اللہ فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتا دا یہودین او عیسائیان راضی کول غواری دا ممکن ندی لکه څنګه چې د دوی دین تستات لل ممکن ندی حتی تتبع ملتهم دا تعلیق د دوی د رضا چا پورې راغی د دوی د تابعداري او د دوی تابعداري لا يمكن هغه کې دی نشي لہذا دا کوشش مکوه چې دوی به زه خوشحاله کړم دا د باب د تعلیق بالمحال قبیلی نه دی باید د باب د چا نه دی تعلیق بالمحال تعلیق بالمحال یو سړی پورې جګړه کړې وتلی و جرګه ورپسې لاړه راځه ستا ښځې څه جوړه کړو یاره زما یو شرط ویل څه شرط یې موږ نه منو ویل تاسو خو واورئ زما شرط زما شرط دا دی چې دا کارغه سپین شي اذا شاب الغراب اتیت اهلی بیا به کور ته راځم نو کارغه سپینېدل دا محال دی نو زما کور ته راتللم څه دي محال دی نو اتباع د دوی د دین دا محاله ده نو د دوی رضا کول دا محال دی ولن ترضا اسکل برازی نشدتان دا یهودین و نصارا حتی تردی بوری تتبعا چه تتابداری وکی ملتا هم دا دوی دا دینا قل و توایا ان هدا اللہ یقینا ہدایت دا اللہ هو الهدا دا کامل ہدایت تے
هو الهدى الكامل ولئن اتبعت کتا تابعداري وکړه اهواءهم تدوید خواهشات بعد الذي پس داغینا جاءك من العلم چراغلی دیتا تپویا مالک نبی استاد پارا من الله دا اللہ دا طرف نمی ولی ندوس ولا نصیر نسو مددگار اے پیغمبر کت دوید خواهشات و تابع شولی دا یهود او دا نصاراو دا خطاب نبی علیہ السلام تا دے خو مراد تینا امت تے اے امتا کتاسو تابیداری وکرلا دا یهود او دا نصاراو دا اللہ مدد بتاسو سر نئی نن مسلمانان ولی خواه گزار دی ټول کوشش کئی چه امریکا و برطانیہ و دوی ځان سکی خوشحال کی نزمنگا کار بروان شي اللہ وی پا عین مقاقبم پریدی ولین تباتا کتا تابداری اقرلا ددوی خواهشاتو بعد اللذی پس دا دلائلونا جا کا چرال تاتد علمنا مالکا نبا استاد پارا من اللہ اذا اللہ دا طرف نمی ولی ندوس ولا نصیر و نصف مددگارو الذین آتیناهم الكتاب دلیل نقلی دا امم سابقونا الذین آکسانو آتیناهم الكتاب چورکڑے وغیتما کتابو یتلونہو تلاوت کی دخل کتابو حق تلاوته سنگا حق دے دا تلاوت یتلونہو تلاوت کی دخل کتابو یا ددی تلونہو ضمیر قرآن تراجی دی اللہ بعد اہل کتاب دا سشتا چه دی قرآنم دا حق تلاوت کئی لکه عبداللہ ابن سلام یتلونو تلاوت کئی دی کتاب و حق تلاوتی سنگا حق دی تلاوت حق دا تلاوت سی عملی پاغی اولائک دا کسانو یؤمنون به ایمانم روڑی بدی کتابو ومن یکفر به چاچن کارو کو فاولائک هم الخاسرون دوی تاوانینو یا بنی اسرائیل قرآن عجیبہ کتاب دے دا فصاحت و دا بلاغت نہ ڈک خطاب خاصت سو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم چونکہ دا بحث ختمی کی باخر کے بے باغ دا بنی اسرائیل و خطاب را نقل کو تیتوی مراعات النظیر لکه یو خطیب وی هغه تقریر کوي او چې کله تقریر ختمي اخر کې وی تاسو ته ما دا خبره شروع کړې و هغه اوله خبره دوباره ذکر کی نو قران پاک د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی دوباره هغه چې کوم خبره ابتدا کې هغه به ذکر کوي یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام رایات کے نعمتنا اللہ تیا غنیمتنا نعمت علیکم چتا ما مہربانی کړیو بتاسو وانی فضلتکم یقینا تاسو ما فضیلت در کړو العالمین پټول عالم واتقوا یوما ویریږي دا ورځنا لا تزي بدل ورنکیو نفس نفس دبل نفس نشي اندي سوسید ولا يقبل منها قبول بنشید دی نفس عدل سجرمانا ولا تنفعها فیدبون کی دی نفس شفاعت شفارس ولا هم ينصرون نبد دی سر مدد اکڑیشی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ دی زینا باول ایسا کی دیم خبر شروع شوا بتاستا خلاصہ یادی اول ایسا کی دو خبری وی دا اللہ وحدانیت او رسالت دے دینا اس مسئلہ دا رسالت شروع شوا گویا اسا پوری بحثو دا لا الہ الا اللہ او اس بحث شروع شو دا محمد رسول اللہ البتہ دا رسالت بحث دا کم دینا شروع شو دا ابراہیم علیہ السلام نا دا دے وجہ دا بنی اسرائیل با خوشالو چې ابراہیم علیہ السلام زمنگ دا پارا دعا کړوا ومن ذریتی
اے اللہ زما پا اولاد کی امامان پیدا کی. دا دعائی زمن دا پارا کرے. دا ابراہیم علیہ السلام شخصیت دا سیو چی دا مسلم منلے شویو. یہودیانو ویلی چی منگا دا ابراہیم علیہ السلام پلار روانی، عیسائیانو بویلی منگ روانی، حتی مشرکین دا عربو اغویبم زانتا سویلی پا دین دا ابراہیم چی منگ پا دا ابراہیم علیہ السلام پا دین روانی. تو چرتا ہے چی در رسالت مسئلہ ذکر کی گی نو شروع دا چا نکی دا ابراہیم علیہ السلام نا. اللہ خی چی تاسو یوم دا ابراہیم علیہ السلام پا دین باندے نئی. جگر ابراہیم علیہ السلام دین اگر دا اللہ وحدانیتو توحیدو تاسو دا بطان عبادت کوئی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ آگلا چھ امتحان واغستو دا ابراہیم علیہ السلام نا ربوہو رب دا ابراہیم علیہ السلام بکلمات ویوسو کلمو سرات فَأَتَمَّهُنَّ اغٹولی کلمی پورکڑلی. گوری مسئلہ دا رسالت دے دینا شروع شوا او اول دفع دا سوال دا دے یہودین بویلی زمن دا پار ابراہیم علیہ السلام دعا کریوا. اللہ فرمائے لا ینالو عہد الظالمین زما وعدہ دا ظالمان سرنشت دے. تاس کو ظالمانی دا ابراہیم علیہ السلام وعدہ دا ظالمان دا پار نوا بے کلمات تن یوسو کلمو باندے اللہ امتحان واغستو. بعض علماء دا دین وی لس سنت تینا مراد دی. لس سنت لکا معصوم سنت ولو نکان کٹ کولو عشر من الفطرہ لس سنت دی. خبر خود صحیح دا خدا خود عمر گران کارون ندی چل اماد ابراہیم علیہ السلام نے امتحان واغست. امتحان ہو کی گی پس سرا پا امر مشکل سرا چاگا عمل پہ گران ہوئی. لہذا دویم قول دے چھ دین مراد ابتلاء بالمصائب. ابتلاء غیر تکالیب میں پیراوستو دا پلار مقابلہ دا قوم مقابلہ بید آغی پر نتیجہ کی اورتو غرزو. قال انی مہاجرون الى ربی بے ہجرت کو او بے بواد غیر ذی زر خانہ کعبے کی خضا او زوی اسماعیل علیہ السلام پری خودلو. دا طول امتحاناتو پا ابراہیم علیہ السلام. دا دیو جنا ابراہیم علیہ السلام چکلے بچینو پلارو دا پلار قربانی ورکلا ہر سے پری خود او چکل اخبلا پلار شنو بید زوی قربانی ورکلا. نو ابتلاء بالمصائب ذاتنا مراد دے. فاتمہونا دا ٹولی پورکڑ دی علیماتن امتحان واغست. معتزلہ کی یو ڈالا وا ٹول معتزلہ ندی. معتزلو کی یو ڈالا وا اغیب ویلی چی اللہ پاک قبل الکون عالم ندی. اللہ پاک قبل الکون عالم ندی. قبل الکون سے مطلب این یو کار شوے ندی اللہ تے پتہ نشتا. او دلیل ہدایت اگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ امتحان واغست. امتحان کلا دی سڑی چھتا دا پتہ نہیں چرد دا سبق یاد کرے دے کنے دے یاد کرے. ابراہیم علیہ السلام نے امتحان اللہ واغست دکا اللہ تا پتہ نوا چردت کی دا صفات شتا دے اوپر نشتا دے. جواب امتحان دو طریقی دی. کلا دا دید پارا غستیشی چو استاز تا پتہ نہیں. کلا استاز تا پتہ ہی بلتا دا خودو دا پار امتحان واقعی لگا یو شاگرد دے او دا غپلار راش او دا استاز و توی غپلار تا چه ماشاءاللہ استاز زی خودیر زید قابل دے او زیر آغوارم او ستا مخیطین امتحان اخلم. دا امتحان سے دا پارا دے
دا دې باندې چې پلار ته وخی چې دا ګرستا زوی قابل دی الله د ابراهیم علیه السلام نه چې امتحان علی دې د پاره نه چې الله ته علم نشتا څه د پاره علی نور خلق ته خی چې وګوره ابراهیم کې دا صفاتو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ امتحان واغسل ابراهیم علیه السلام نا بکلمات پیوسو کلمات سرا کلمات لفظ سور لزل راغله 14 بار او د دې 15 معنی دي فاطمهن دا ټولي خبري پوره کړلې قال الله فرمایلی اني جاعلك للناس ز جوړو متا د خلقو د پاره امام پیشوا زتا د خلقو د پاره مشر او پیشوا جوړو ما لفظ امام قران کې وزل راغله دي قال ابراهيم عليه السلام فرمایل ومن ذريتي لفظ ذریت دری زل راغله او د دې آیت دو معنی دي ومن ذريتي اي من ينتفع من ذريتي سو بفیدا اخلی د امامت نا د ما په اولاد کې سو بد دینه فیدا والی دا یو دیم اجعل من ذریتی اماما اجعل اللہ دما اولاد کے مودا امامت باز اولاد تور کی اجعل اللہ وگر دے من ذریتی بعد دما پا اولاد کی دغ امامان دغ نبوت زما پا اولاد کی مراولی امام دیری معنی دی قدرت نمراد نبوت تے انی جائلک للناس اماما آلتا پیشوا او دیدے کی من ذریتی اماما ازما پا اولاد کم دا نبوت دا سلسلہ جاری و ساتی قال اللہ فرمائلو لا ینالو نرسیگی وعد زما ظالمانو تا ستا امت کی چکم ظالمان دی اغوی تبا دا امامت دا درجن ملاویگی اے یہود و نصارا و تاسو ظالمانی ستاسو پا حق دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام ندا دا دعا ستاسو پا حق کی ندا زکتاسو سی ظالمانی لا ینالو نرسیگی عہدی وعدد ماد امامت عہدی اے الامامہ یا الرحمہ یا النبوہ نرسیگی دمادا وعدہ ظالمانو تھا وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ آیات کیا وقت چوکردما بیت اللہ شریف مثابتا للناس ولی لا ینالو عہد جائلک للناس اماما زتا امام گرزوما دا امام معنی تاسو تمو ویلی پینزدی اول معنی نبوت امام په معنی د چا سره نبوت سورۃ انبیاء 73 نمبر آیات سورۃ انبیاء آیات نمبر 73 سورۃ انبیاء 73 نمبر آیات وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ دا نبوت تورات ته هم امام ویلې شوی دی سورۃ ہود 17 نمبر آیات سورۃ ہود آیات نمبر 17 ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمہ کتاب د موسیٰ تورات کلاو لارا سورۃ حجر یو کم اتیا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ دا دواړه کلی چې ما هلاک کړل دا په کلاو لارا باندې دي چې کله شام ته ځئ تاسو سورۃ حجر آیات نے یو کم اتیا او امام مطلق مقتدا
که خیر وی او که شر وی وای مطلقی مقتدا که خیر او که شری بنی اسرائیل 71 سورت بنی اسرائیل آیات نمبر 71 التدا مانا مستعمل شوی دا یوم ندعو کل اناس بی امامهم قیمت پورت باندی با هر ڈلی تم خپل مشروی بعد خیر یو کدو شروی او د کفر مشران قصص 41 سورت قصص آیات نمبر 41 د کفر مشران آغا د فرعون مبارک وجعلناهم ائمة يدعون الى النار او امام پمانا د لوح محفوظ وكل شيء احصيناه في امام مبين التدن مراد سے دے لوح محفوظ دے سورۃ یاسین آیات نمبر 13 گورے قال ومن ذریتی قال لا ینال نرسیگی آدی وعدد ما ظالمانو تا وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ هَرْكَلَ چِجُوڑكُمَا بیت اللہ شریفو مسابتا للناس سو معنی دی مسابہ مسابہ منا موضع الثواب زید ثواب ولی یو منزو 1,00,000 باندی دے یو مطلب دویم موضع الرجوعی اے رجوع الناس طولی دنیا نا خلق دا حج دا پارا رازی او تمنائی وی مسابہ موضع الرجوع من الناس درم مانا مسابہ موضع اجتماع الناس دے اجتماع دا خلقو کی گلوی اجتماع اغا حج وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ هَرْكَلَ مَا جُوڑ بیت اللہ شری مسابتا زید ثواب للناس دا خلقو دا بارا و امنا او زید امن بیت اللہ دا دا امن زید بلایت کے اللہ فرمائی من دخلہو کان آمنا سوچ داخل شو دا با امن سرئی بیتا سو بفقہ کی ویلی کہ یو سڑی بارو غلا وکړه او لال حرم کې پټ شو نو په دې اتفاق دی چې دنه کې لاس کټ کولیش دیم حرم کې دنه یو کار وکړو نو په دې اتفاق دی چې دله به سزا ورکولیش اختلاف په دې کې دی چې بهر یو سړی قتل وکړي څوک قتل وکو او بے حرم تا دن لاړو نو دلته بدانی ولې شي کنه شي بني ولې نو امام شافعی رحمت الله علیه فرمای التبم دنا قصاص واغسو بینس او امام سے وای چې نا التبد تسنوي دومره دا چې د باندې به خرج خوراک بند اٹھلونو والا ته وای چې دې سړی لبا چې روټي نو ورته وای چې دا سش مجبور شه د حرم نه روزي نو به باطنا قصاص والی به قتل کی امام سے د پاره دلیل ومن دخله کان امنا سوچ داخل شدا په امن باندې وی او دغه شانتی کله چې مکفت شولا نبی له صلوات و سلام په سبا باندې یوګ تقریر وکړو الله دلتا جنگ کول منکړی دی ما د پاره پرون لک سات اجازت الله را کړیو فعاد حرمتها اليوم حرمت د دې واپس دې اغراغه د دې ونی باندې شکړ کولې د دې چا وینه باندې شتوي کولې لا من کان یؤمن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان او ورځ د اخرت د
دلته به وینه نه توی کوي. د امام سے مذهب دا دی چې دلته دا څیزونه ممنوع دي. شافعي صاحب وایي چې نه دنه پناه دغه غستلی شي قصاص. واتخذوا من مقام ابراهیم جوړ کې مقاونی سے مقام ابراهیم مصلا زید منذ واتخذوا ونی سے مقام ابراهیم چرته چې مقام ابراهیم د ابراهیم علیه السلام هغه کانه دی پای کې د ابراهیم علیه السلام د خو چاپونه دي دغه ځای کې مصلا منذ کوي چون کې واتخذوا امر راغلی. لہذا علماء فرمائی چې د هر طواف نه وروسته 2 رکعاته دا واجب دي. د هر طواف نه وروسته 2 رکعاته واجب دي ځکه د آیت راغی. واحدنا حکم میکړو ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام ته او دا واتخذوا من مقام ابراهيم دا تمنا و د عمر رضی الله عنه چې کله ایمان راوړو نو ښکارا منځ وشو په کعبه کې. بیا نبی علیہ السلام ته دا مقام ابراهیم دی یره دې له 2 رکعات نه کوو. نبی علیہ السلام یې حکم نشته الله حکم راولېګو واتخذوا مقام ابراهیم مصلا واحدنا حکم کړو ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام ته ان طاهرا پاک گئے تاسو دوارا بیتی آدما کورولی طائفینا دپارد تواف کونکو والعاکفینو دیتکاف کونکو والرکع السجود او سوچ رکو کی او سجدی کی دلتا داغوی دپارد آتے پاک کئی بیت اللہ پاک وساتئی. صوفیوی سنگا چی دا بیت اللہ صفائی ضروری دا دغه شانتی د زړه صفای هم ضروری ده. زړه هم صفا کی لطائفین د الله د انوارات د پارا چې د الله د طرف نه کنه انوارات وریږي هغه د پارا پکاده چې د زړه لوخه سکی صفا کی. دا صوفیو دا معنا کړی دا ور یا ساته یو حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام فرمایي لکل آیت ظاهر و باطن. دار یو آیت یو ظاهری معنی او یو باطینی معنی. دار یو آیت یو ظاهری معنی یو باطینی. خودی کی یو د شیعاګانو مسلک دی. په شیعاګانو کې یو ډله د هغه ته باطینیه فرقه وایي او یو وخت کې د دې حکومت هم په مصر باندې راغلی وو باطینین به ورته ویلي او نن سبا د آغا خانین یا اسماعیلین چې ورته وایي په چترالو په ګلګت کې دا دغه باطینی فرقه ده. د دوی عقیده دا ده چې د قرآن یو ظاهري معنا ده یو باطینی ده. باطینی معنا باندې امام پوهیږي او اکا باطینی معنا مراد ده. دوی اوس مونځ نه کوي او د مونځ نه مراد دعا ده ذکر دی. وای د مونځ نه مراد څه ده؟ دعا ده او ذکر. نو یو مونځ ظاهري معنا ده یو باطینی. وای موږ ته امام ویلی دی چې مونځ نه مراد څه ده؟ دعا ده. نو دعا کوي مونځ نشته. یو شریعت ته تانوی رحمت الله علیه په دې باندې ډېر بحث کړي. هغه صوفیه چې کومه معنا کوي د دې دا مطلب نه دی چې ظاهری معنا مراد نه ده. ظاهری معنا حق او سچ ده خو کې دې چې دا معنا ته نسوک واخلي. بیت الله خو بصفا ساتي د طواف کوونکو د پاره او څنګه چې د بیت الله صفای ضرور ده د خشاتي د زړه صفایم ضرور ده. ایک بل مثال تاسو ته ویم چې پوهیږئ. بل مثال دا سه دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم کور کې سپې وي هغه ته د رحمت ملائک نه دننه کیږي. صوفیه د دې معنی کوي چې کوم زړه کې د دنیا محبت وي هغه ته د الله معرفت نه دننه کیږي.
کم زړه کې د دنیا محبت وي دا مراد د سپي شو. رحمت ملائک نزي ان د الله معرفت هغه زړه ته نزي. دا معنا چې صوفیه کې دي دا مطلب نه دی چې سپي ساتي، نه سپي ساتل من دي. الله رحمت ملائک ورته ناراضي او کته سره دا معنا څوکوالي نو يمكنو دا ممکن ده. دیونه تاسو بیان القرآن ګورئ تعبیر رحمت الله علیه په دې اخر کې لیکلي مسائل السلوک، په اخر کې څه لیکلي؟ مسائل السلوک. هغه دې خبرو ته اشاره ای لکه څنګه چې د بیت الله صفای ضرور ده د قشانته د قلب صفای هم ضرور ده. څنګه چې سپیس ساتل من دي ملائک نه دنکیږي کورتا د قشانتی زړه به صفا ساتي د دنیا د محبت نه چې د الله معرفت ستا زړه ته راشي. خوشوري ګورئ واحدنا حکم کړو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام ته طاهرا پاک تاسو دواړه بیت اعظم کورو لطائفین د طواف کوونکو دوباره والعاکفین او د اعتکاف کوونکو دوباره والركع السجود او سوچ رکوع کوي او سجدي کوي. وإذ قال ابراهيم ارکل ویل ابراهيم عليه السلام یا رب اجعل وغرد هذا بلدا آمنا دا بلد وګرځي د امنا. دلته بلدن نکره راوړی دا او سورۃ ابراهیم 35 نمبر آیات الته بلد معرفه ده. اس قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد، هذا البلد معرفه راوړی دا. وجه څه ده؟ وجه دا چې دا دوای توځه لکړي یو ځل اسم نو شړوا اجعل هذا الا دازمک وګرځي بلدن خارو داس خارو امنن چې د امن وي. دیم ځله دعا آبادی جوړه شو وسوي هذا البلد الا دا آبادی چې کوم ما جوړ کړلا دا بلد امو وګرځي. ورزق قالو رزق ورکې د دې اوسیدونکو دا من ثمرات د میوونه. ګورې میوه دا یو امر زائد دی. سره چې ابراهيم عليه السلام د میوه دعا وکړه نو د ضرورتونو دعا په طریقه ولا وشوا چې کوم سيزونه صحیح ضروری وي د ضرورت پوره کی او د ضرورتونو نه سوا زیاتی سيزونه ملور کی چې هغه میوي دي. او دا وجه چې ابراهيم عليه السلام دعا قبول شوه ده. هر میوه د هر موسم دا په مکه کې ملاوي کی. اوس امونه ودته نشته د زمون په دي علاقه اول تا ابونه مشته دي. ابي نبی عليه السلام فرمایي اے الله ابراهيم عليه السلام دعا کړې و د مکه د پاره ز دعا کو د مدینه د پاره. کم نعمتونه چې په مکه کې دي الا داغه نه زیر نعمتونه دی مدینه والا ولور کې داغه دعا قبول ده. کم نعمتونه په ټوله دنیا کې هغه چرته ملاويږي مدینه منوره کې ملاويږي. ورزق قالو رزق ورکې د دې اوسیدونکو دا من ثمرات میوي من آمن منهم چاچی مان راړو په دوی کې بالله په الله باندې ول یوم الاخر ګور د اخرت. قال الله فرمایل ومن کفر چاچی کفر کو فمتعوا فیذ بولور کما قلیلا ای زمانا قلیلا فیذ بولور کما لگ وقت ثم استروا به راکا گما مجبور به کما العذاب النار عذاب دور تھا وبئس المصير او ډیر بس زید واپسې دي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد یاد کا وقت چوچتور ابراهيم عليه السلام بنیادنا من البيت د بیت الله و اسماعیل وسرا اسماعیل عليه السلام ربنا هما یقولان دی دوار ویلی ربنا تقبل منا الا قبول کې زمونږ نه دا خواري او کوشش
انکا یقیننت انت السمیع یقیننت اوریدن کی السمیع ادوات دا حسر رالو انت انکا السمیع دا حسر بنسبت سر کل ما عداتا دا ہر چارنا تدار چا خبر اوری انکا انتا یقیننت خاص اوریدن کی علیم و پوئی ربنا اے رب دمنگا وجعلنا جوڑ کے منگا مسلمین لکا تابدار دخل زان دپارا ومن ذریتنا دمنگ پا اولاد کی امتا یو جماعت چاگبم تابدار وستا لفظ دا امت 51 زلد دی ذکر راگلے یو 50 وَأَرِنَا وَخَيَمَنْتَ مَنَاسِكَنَا طریقی دا عبادت وَأَرِنَا وَخَيْمَنْتَ مَنَاسِكَنَا اغد عبادت طریقی معلوم اشوا چه عبادت پا عقل سره نشی کولے چه او طریقه دا زانا جوڑک عبادت دا بار لابودی دا چانا دا شریعتنا وَأَرِنَا وَخَيْمَنْتَ مَنَاسِكَنَا طریقی دم دا عبادت وَتُبْ عَلَيْنَا مربانیوں کی بمنگا انکا یقینن تو انت خاص تو التواب تو بقبل ان کے مربانو ربنا اے رب دمونگا مدرسہ بھی جوڑ اکڑا بیت اللہ جوڑ شو جماعت تیار شو دا جماعت او دا مدرسے دا پارسوک ضروری مدرس عالم اللہ دلتا یو مدرس ترا پیدا کی او دا مدرس دا صفات بئی نو ربنا اے رب دمگا وباس فیہم رولی کی بدی کی رسولا پیغمبر منہم ددوینا دا پیغمبر بسو کی انسان بئی منہم ددی اہل مکاونا و ددی انسانانونا یتلو علیہم آیاتکا چی تلاوت بکی دوی تستا دیتونو دا صرف تلاوت شو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ تعلیم بوتا دا قرآن ورکی دای تفسیر شو والحکمہ لفظ دا حکمت قرآن کے شلز راغلے دے او دا دیری معنی دی حکمت دلتا پمانا دا سنت سرا یا حکمت پمانا دا احکام سرا وَيُزَكِّيهِمْ او تزکیہ بکی دوی دا باطنو علم تصوف گورے کتاسو سوچو کئی دا علوم نبوت ابراہیم علیہ السلام چوی اللہ دا سی عالم و استاذ رولی گی چاگا با دا کار کئی یو بکی سشو تلاوت دا علم تجوید یعلمهم الکتاب علم تفسیر حکمت علم احکام فقہ اصول فقہ او یزکیہم علم تصوف دا علوم نبوت شو یزکیہم دوی تزکیہ بکی دا باطن یو مانا بیم مانا یزکیہم بی اخذ الزکاة دوی باطن بصفاقی پا اغسطلو دا چا سرا خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم بها واقلد دوی زکاتنا قبول کچ دوی پاک شی دا علومی نبوت شو او باقی دا دی تابی دی دیکھ یو اول چکم دے یتلو علیہم تلاوت دیر معلومہ شوا چی تلاوت زان لا حکم دے دادا پرویزین وئی چرا قرآن تلاوت دا دی اس فیدہ نشتا دے چتے پا مانا نپوئی کی نمونگ ویدرتا گورا یتلو علیہم تلاوت زان لرا گئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب معنی زان لرالا معلومہ شوا چی دا دوالا علوم نبوت تھی وہی دی بانی پرویزین نو یو طرف تا حدیث نمانی بل طرف تا داوی چرا بس قرآن
الله آسان کړی دی او مولا ته هیڅ ضرورت چې دی هغه نشته دی چې تاسو مولا صاحب له ورځئ. تاوی رحمت الله علیه ته یو سړی راغی ویل چې زه پروفیسر یم او د لغت د عربی ډېر زیات ماهر یم او د هغې باوجود دا مولین ما ته وایي چې ته به د یو عالم نه قرآن وې او بیا به خلکو ته وې. ولې د دې قرآن ټیکهداران دا مولین دي. زه په هر څه پوهېږم لغت هر قسمه د یو لفظ ډېرې معنی ما ته معلومې دي بس زه تفسیر کولی شم بغیر د استاد نه. تانوي صاحب ورته ویل ښه ماشاءالله ته پروفیسر یې او ته د لغتو ډېر ماهر یې بیا خو به قرآن تاله درځي. ویل جي بلکل ما نه امتحان والا. ورته ویل والنجم والشجر یسجدان. دې څه معنا ده؟ دا خو اسانه ده. نجم منه ستورې او شجر منه ونې دا ټولې د الله تابع دي. تانوي صاحب ویلي د نجم بس دغه یو معنا ده. دغه یو معنا ده. ویل نه که نه ګوره الفاظ مشترکه خو ډېر دي. لفظ د عین څو معنو کې مشترک دی. عین مر ته م وایي، عین د زنګون ته م وایي، عین چینې ته م وایي. دغه شانتې ونې دوه قسمه دي. یو هغه ونه ده چې د هغې تنه ده ایته شجر وایي او یو هغه ونه ده چې هغه په ځمکه خورېږي زیلی وي د هغې لکه کدو شو، هندوانه شوه، خټکی شو، بادرنګ شو، دا په ځمکه څه خورېږي. د نجم نه مراد دلته دا بوټي دي چې کوم خورېږي په ځمکه. قرینې والشجر ځکه دغه بوټي سره څه مناسب دی؟ شجر خو دغه نجم سره مناسبت نشته. والنجم هغه بوټي چې په ځمکه خورېږي، والشجر هغه بوټي چې ودرېږي په تنه باندې یسجدان دا ټول د الله د حکم تابع دي. هغه ویل ښه نو بیا ورته ویلې استغفار ووایه علماو پسې بدې ردې چې دی هغه مه وایه. قرآن د ځانه نشي زده کولی څو پورې چې دی استاد نه سبق نه یې ویلی. نو پرویزین دا وایي قرآن اسان دی تحریک فهم قرآن بس قرآن باندې ځان پوهېږي دا نورې خبرې پرېږدئ. گوره دا تلاوت ځان له حکم شو. یتلو علیهم تلاوت بکی دوی تا آیاتی کا استاد ایتونو ویعلمهم الکتاب تعلیم بورکی دیتا دا قرآن. یتلو تجوید یعلمو تفسیر والحکمت احکام یا حکمت نمراد سنت. دیم مانا دا حکمت سنت او چه حدیث نمانی انکار د حدیثو نه تسیدی لکه انکار د قرآن نه. ولی الله فرمایي واقیموا الصلاة تاسو منځ وکئ. کله څنګه وکړو؟ څو رکعاته وکړو؟ د دې ټول بیان په څه کې راغلی دی؟ په احادیثو کې راغلی دی. نو که احادیث نه مانی بیا په قرآن باندې عمل چې دی هغه نه کېږي. ويعلمهم الكتاب تعلیم ورکوي دوی ته د قرآن والحکمت او د احکام او د سنت ويزکیهم او د دوی تزکیه کوي. علم تصوف دا یو شعبه ده د علومو د نبوت نه چې حق پرست پیر وي مرشد وي هغه د مریدانو څه کوي؟ اصلاح کوي. ورنه سبا خو پیري مریدین دا یو دکانداری چې دغه جوړه شوې ده. مولانا گنگوهی رحمت الله علیه د بوپال نواب مورید شو. هغه ته ویل ټیک ده زه بیعت دې وکړو خو زما یو څو خبرې به یاد ساتي. یو دا چې ماله به هدیه نه راکړي تحفه. دیم دا زه به ستا زوی ته نه درځم. خلک به وایي چې دومره لوی سړی د ده څه دی مورید دی. اوس خو خلک غواړي چې مالداره خلک زما څه شي موریدان شي. نه د هغوی سوچ صرف اصلاح وه چېرې د دې اصلاح وشي. نظر یې په دې باندې نه و چېرې د ده د
لاس نماتس مال میلاوش. مولا زکریا رحمت الله علیه مدینه منوره کې وو، ترماس زوړو، یو مرید چې دی هغه نوی ترماس راوړو. د چې کوم خادم خاص وو مولا زکریا رحمت الله علیه هغه ته ډېره غوسه وکړه چې تا خو ته چېرته نه دي ویلي چې دا ترماس زوړ دی او نوی ترماس. هغه نه جي ما ورته نه دي ویلي، په خپله یې راوړې. یا ځکه په خپله یې راوړې بیا خیر دی، خو که تا ورته ویلي نو بیا ته د دې لایق نه یې چې زما خدمت وکړي. دومره په هغوی کې احتیاط چې دی هغه وو. صرف مرید د دې دپاره و چې د هغه اصلاح وشي، د هغه مال او د هغه نه خدمت، دا د هغوی سوچ چې دی هغه نه و چې دا به زما ته څه راکړي. ویزکیم او د دې تزکیه وکړي انک انت العزیز، یقینا ته زورورو، انک انت یقینا ته زوروري، پار سباندی غالبی پار یو سیز باندی، حکیم او ته حکمت والی. ومن یرغب عن ملت ابراهیم او مخناړي د دین د ابراهیم علیه السلام نه، الا مگر هغه څوک سفیه نفسه چې ځان یې خمقل کو. ولقد اصطفیناه یقینا خوښ کړی موږ د لره په دنیا کې. وانه فی الاخره یقینا ابراهیم علیه السلام په آخرت کې لمن الصالحین، خامخا د نیکانو نه به صالح دلته په معنا د کامیاب سره. ابراهیم علیه السلام خامخا دا به د کامیابو نه وي په آخرت کې. من یرغب راغب به عن غیره فضله، د راغبه یو معنا فضیلت. لا یرغبو ترغیب ترجیح نه ورکوي خپل ځان ته په پیغمبر علیه السلام، وای ترجیح نه ورکوي خپل ځان ته، انتظام ترجیح نه ورکوي په پیغمبر علیه السلام، بلکې پیغمبر علیه السلام ته ترجیح ورکوي. دیم رغبه الی ای مالا، رغبه عنه ای اعرضه. رغبه الی ای مالا او رغبه عنه ای اعرضه، دلته په معنا د اعراض ځکه عنه سره راغلی دی. ومن یرغب او استفهام انکاري دی، ای لا یرغب مخناړي ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه، الا من سفیها ای جهل نفسه یو معنا جهل. دیم اهلک نفسه چې ځان یې هلاک کو، الا من سفیها مگر چې هلاک کو نفسه خپل ځان. وانه ابراهیم علیه السلام ولقد اصطفیناه یقینا الله خوښ کړی و په دنیا کې. وانه یقینا ابراهیم علیه السلام په آخرت کې لمن الصالحین، خامخا دا به د کامیابو نه وي. ابراهیم علیه السلام به کامیاب وي.